الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعات کریمہ کی اللہ دا فحشا دا مخنوی بیان کئی او دا آیت کریمہ منسوخ دے. مخ کی دا حکم و چی زناکار خزا دیو سڑی خزا زناو کی او سلور شایدان دے پہ ادرول نکور کی بندکا ترسو چی یا مڑشی او یا اللہ سلار راولی کی رست اللہ راولی گلنو دا آیت منسوخ شو. رست اللہ رسد زانیت و زانی فجلدو کل واحد منہما میت الجلدہ. دا کم زانی و زانی غیر شادی شدہ اور شادی شدہ و دا پارا شیخ و شیخت و ازا زنایا پر جموہما نکادا من اللہ. دا چی پی پوچھئی اللہ وی واللاتی یاتین الفاحشہ اغا چراتگو کی دا بہایائے کارتا من نسائکم استاسد خزونا. فاحشہ ستوئی الزنا زنا تا فاحشہ وی. فاستشہدو علیہن گواہو دروئی پدیبان اربعتم منکم سلور ستاسونا. سلور بئی ولی شایدان خودوئی خودی که دو خاندانونو مسئلہ دا نو سلور بزکی دو خاندانونو بیڑا پکی غرکی گی نو سلور کچی دو دا یو قائم مقام شی و دو دا بل خاندان قائم مقام شی. و منکم اے من رجال المسلمین دا سڑون بئی و مسلمانان بئی کافران بنی خزی بنی حدودو کی خزی شہادت نہ قبلی گی نور معاملاتو کی قبلی گی سڑی بئی گو رئی. پائن شہیدو کدی چلورو گواہی اکڑا علیہن پدی باندے بہا پپائشے سر پمسکوہن حبسوہن بندے کیدا خزی پل بیوتی بکورنو کی ومنعوہن منے کئی من مخالطت الناسی گڑوڑیشن دخل کنا حتی ترغی پوری توفاہن الموتو چی قبض کی دی لرا مرگے ملائکتو ملیکی دا مرگی قبض کی او پمانا دے الہ انصر دے او یجعل اللہ لہن سبیلا الہ یجعل اللہ تردے پوری چا اللہ اگر زیدوی دا پارا سبیلا طریقا یولار الى الخروج دا وطلو من عددی کورنونا. کور کے بند کے چا اللہ لارا پیدا کی اللہ لارا بیا پیدا کرکنا اللہ لارا بیا راولے گلکنا. وبذالکا امرو بذالکا امر شیو دیتا پا دیکار سر پاول دا اسلام کی ثم جعل لہن سبیلا بیا اللہ دیتا لارا اگر زولا بجلد البکر مئا چی غیر شادی شده تبسل دوری ورکے و تغریبها عامن او یو کال بے شڑی و رجم المحسنہ او شادی شدی تب رجم ورکے. یو کال شڑل دا نشاپی سے مسلک دے و زمان مسلک ندے. حدیث کی راغری دے خود سیاستن حکم دے پا حد کی شامل ندا تاسی اصولی شاشای کی دا زیوے لے کرے.
وفي الحديث لما بين الحد هر کله چې حد بیان شو قال صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل خذوا عني دا مانونی سیدا مانونی سی قد جعل الله لهن سبیلا الله دې تعالی راو ګرځولا رواه مسلم. پوښتې دې باندې اوس دې بلایت کې دو سړي بدکاریو کی اغي سره بس کوي اغي د پارا حکم الله ذکر کوي واللذان هغه دو سړي بتخفيف النون والتشديد واللذان واللذان یاتیان یا چراتګ کې د بهش فاحشه کارتا دینه سم مراد دي الزنات مراد او لیواتا تو یا ته لیواتا عمل د قوم لوط مراد ده زما د نوم نه خوخيږي لیواتا ځکه لوط ته منسوب دي عمل قوم لوط صحیح شو. تاسو دې خبرې د زما خیال نه راکړ تاسو په پوښتنه بد عمل دے چاہتا منصوب دے چاہ نم ور سره یادی د پیغمبر نم خنم نه دے کنه ما ته خو نه دے خو اگر چې کتابونو ټولو کې عمل قوم لوط فاحشه داسې نم ورته یادول پکار منکم استاسنا من الرجال د سړونا فازوهما ضرر ور رسوي بسب کنزلی ورته وکي ضرب النعال په چپلو مپلو باندې ولای دا غته دې مسلک دې زمنګ مسلک دا دی ابو حنیفه سے وای غر ته به وخی چې د غر نه به را لړک او سو کوئی وبو کې به مړ کې او سو کوئی کمر نه به لاندې کې خان داسې سزا به ورکړي. پاین تابا کچری دوړ توبه وستمنا د دین او اصلاح د عمل وکړه پاریزوان ها ارازو کینو ما د دوړو نا ولا توزوهما بیا تک zarar مور سوي ان لاقنن الله کان دے توابا توبه قبلون کے علامن پاغچا باندې تابچ توبه باسی رحیم مهربان دے بی وهذا منسوخ بالحد دا منسوخ دے په حد سره ان اريد به الزنا ک زنا ته وراشي وس بازو هم نه دے وز حد دے وکذا ان اريد به لواتت ک مراد پک عمل د قوم لوط شي د شافی بیا منسوخ دے ځکه دا غي د پارم رجم دے لیکن المفعول به لا يرجم عنده مفعول به با نرجم کیږي د شافی په نزوین کان محسنا اگر که شادي شودی بل یجلد و یغرب دریب اور کول کیږي د زنا پسان او کال بشړل کیږي و اراده اللواتت د قوم لوط عمل چې د آیت نه مراد شي اظهر د احکار ده بدلیل تسنیه الضمیر په دلیل د تسنیه د ضمیر سره مذکر ضمیر واللذان یاتیانها منکم فازوهما ګورئ تسنیه ضمیر ده دې پر پوښتنه والاول او دا اول قول والا چې زنات چا مراد کړي دا قال غویلی دی اول قول والا اراد الزانی و زانیه د ضمیر د تسنیه نه زانی او زانیه مراد پوښي بده ځای باندې ويرده تبیینهما بمن او د دې دا قول رد کیږي په تبیین د دې سره چې د هما بیان شوی دی په من سره چې متصل دی د ضمیر د رجال سره منکم ګورئ واللذان یاتیانها منکم چاویری دی چې دا سکار دی یاتیانی خو ضمیر د مذکر دی یاتیانی کنه وای د دین هغه کس ویل چې زنات مراد ده یاتیان نه زانی او زانیه مراد ده نو دی وای دا د دې قول رد په منکم سره کیږي چې د یاتیان نه من متصله رو سره غلې ده او من متصله متصل ده د ضمیر د رجال سره چې کوم دی تاسو په پوښتنه بده ځای ګورئ او يرده رد کئی دی لرا تبیینهما بیانول د دی هما د دې ضمیر د تشنیف په من متصله سره د ضمیر رجال ضمیر د رجال سره متصل دی د مشترک ما په اعضاء فازوهما دار شریکان کړی دی په اعضاء کې والتوبه کې والاعراض کې وهو او دا سیزونه خو مخصوص دی بالرجال لما تقدم په النساء من الحبس ځکه په خزو کې خزو باره کې خو حبس ذکر شوی دی په سورۃ النساء کې فمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن او يجعل الله لهن سبيلا تاسو په پوښتنه په دې ځای باندې ورسېدای کوونه توبه وباسي انما التوبه على الله یقینا توبه قبل والف الله دی التي كتب على نفسه قبولها چې الله پرس کړی دی په ځان باندې قبل دل د توبه خو پرس کېدل په طریقې د لزوم سره نه دی په پزلی په خپل پزا سره دې ته چې کوم دی دغه وای
لزومی تفضلی وای لزومی واجبی نه ده چې وینه کې ګناهکاری للذین عملون السوء کسان لپاره توبه ده چې عمل د بدیو کې د معصیت بجهالتن دا بجهالتن حال ده ای جاهلینا چې ناپوهه یې ځا سو ربهم چې کله نافرمانی درب کې دا شی لکم کنو بار تکلیف بنئ کنه ثم يتوبون بیا توبه وباسي من قریب من زمن قریب نږدې وخت کې توبه وباسي ګناو کې نږدې وخت کې دا معنا چې ځنکدر نمخ کې ټول وخت نږدې ده قریب قبل ان یغرغروا مخکې د دینه چې سای مړی لراش حدیث د يقبل الله توبه العبد المؤمن ما لم يغرغر بنده مؤمن توبه قبلی کې تر څو چې سا مړی لنی راغلی ځنکدن نه دا خو د یاس وخت دی وخت بیا توبه نه قبلی اولئک دا کسان یتوب الله علیهم الله برجو کې په دې باندې يقبل توبتهم یتوب الله معنا يقبل توبتهم وکانه الله علیم ده په خلقی حکیما فی سنیه بهم وليست التوبه توبه للذین دای کسان د پارا یعملون سیئات چامل د بدیو کوي ذنوب د گناهونو حتا اذا حضر احدهم الموت تر دې چې حاضر شي او د دې تمرګ واخذ بالنزع شروع شي په نزع کې سای اخیستل کیږي قال دی و اند مشاهدتی په وخت لیدلو ما هو دا حالت چې دی پی په حالت کې دی و انی تبتلا نظر جو کوم وس پلاین په ذالک د تګټن رسیدا ولا يقبل منه نب قبلی کی د دینا وللذین ندعی کسان بارک یموتون چمړ شیوم کو پاروندی کا پیرانی ذاتا بو په اخرت چې اخرت کې توبه باسی د معاینه العذاب لا تقبل منهم توبه بتن قبلی کی اولئک دا کسان اتدنا لهم اختیار کړي دي پر عذاب علیم عذاب مولم دردناک پوښتې دې باندې د ور پسیات کی اور رسم د جاهلیت رد کئ رسم داره روډ به مړ شخه ځبته پاتې شو او ډیرونه به اور منډي به والی او صادرونه به ورزر او چا به صادر پر خوشی کچ صادر به د خزه د چا پرې وته بس دا غبوا زما صادر په پرې وته او دا به په میراث کې دا خزه باغ بدی شه مردار بل به خو صحیح شو الله وې دا سم کوي ګوري یا ایو الذین آمنوا ایمان خاوندان الله تحل لا يحل لكم روانه د استاس د پارا ان ترس النساء چې به میراث کې واخلې خزي اعزاز ته نزات واخلې کرها په پتی سره دی په زمي دوړ سره راغلي لغتان اے مکریهی هن پدا سال کې چې بده غنې په میراث کې خوخم نه دی په میراث کې والے واده ور سره نه کې علا ذالک کانوا فی الجاهلیت دوی په جاهلیت کې یریسون نساء اقربائهم په میراث کې به وړل خزه د رشتہ دارو پنځاو تزوجوها که خوخه به په نکاح به کړی بلا صداق به د مہر نو زوجو یا به بل چاته ورکړي واخذو صداقه مہر به دوی واخیسته او عزلوها یا به بندي پریخي وي حتی تفتدي بما ورثته چې دوی فدیه ورکی په بدل کې ورکی هغه مال ورثته چې د خزه وارثه شوی د داغي او تموت یا د خزه مړ شي په یریسو هدي داغي مال وارثان شي پر هو ان ذالک دوی د دینه مناش پوښې دې باندې ولا ان تعذلوهن او نه درواز تاسو ته پر ان تعذلوهن تمنعوا ازواجکم چې راخذ منع یا نکاح غیرکم د نکاح د غیر تاسو نه به امساک نه چې ساترین دی چاته نه ور کوي ولا رغبت لکم تاسو مين نشته تاسو بینه بدی کې زرار ضرر ورته رسوي بندوي مچ بچاله په نکاح نه ور کوي لتذهبوا بدې د وجنا چې تاسو وې سي به باز ما باز اماناتې تمون نه چور کړه تاسو ته ته من المهر د مہر نه خزه دې طلاق کړو بل چاله نه پرې دې چې نکاح ور سره کې ویری کې چې دا مہر بزان سره اوس پوښي بیا مکوې دا شکار الا یاتین بفاحشه مبینه مگر کراته کو کې د به حیا کار سره نو بیا ته مہر اخیسته چې خلع او کې بیا خلع ته مجبور ولې شي کله چې فاحشه کارو کې فاحشه سمانا مبینه په فتحې د یا سره د مبینه په کسرې سره بینت بیان کیدا او هي بینه یا فاحشه په خپل بیانون کیدا مبینه کې شنو خزای بیان کی او کوم دغه شی او کوم مبینه چې د فاحشه بیانون کې خپل حال وای ایر پایسینه زنا مراد یا نشوز خزه د سړی نافرمانی کوي نو ته په سختی وکړه چې تا کمار مہر دی ورکړې دی هغه در کې او به طلاق ورکړي نشوز نافرمانی دی کوي بلکم انتظارو نبی اساس لپاره داشته چې تاسو ضرر ور سوي دي ته ابتدین منکم چې په دې در کې تاسو ته اختلاع او دوی خلع
تاسې به پوه شئ څومره مهر دی چې ورکړی دا به ترې نه اخلي او نه به ورته لاره جوړی چې مجبور یې کړي مهر درکړي هله به ورته لاره جوړی چې ستا نشوز نافرماني کوي یا دغه غلط کارونه کوي نو ته به څه چلو کړي دا به مجبوره کړي او بس چې دا ووایي چې ما ته طلاق راکړه او دا مهر دې درواله نو خلع به دې بیا وایي پوه شئ د آیت په مطلب باندې وعاشرهن جون وکي دي سره بالمعروف په نیکه طریقې سره اے بالاجمال په قول جمیل ورته کوي خسته خسته خبره ورته تبلیغی دعوت ورته ورکوي کاغه نافرمانی کوي خې خبره ورته کوي ګوره داسې کول ندی پکا او داسې مکه و ګوره ورته کنه دا خو ډېر وګړه ژوندۍ ده او داسې سوال زاره نه ورته کارلا بالاجمال په القول اجمال په قول کې ها قول جمیل اجمال معنا ذکر د قول جمیل په وینا کې ورته کې دا نه د چا خبرو کې تاسو خپل لاس کې او یا کو تک لاس کې چنن دې مال ګډه رکړې دا او نن دې چینی دې رکړې دا ان مرچکه ترکارې کې دې اذانن روټي سوي دا نا تاسو بنکې سبق توري خزي دي چې د مليانو خزي دي قسم دې تاسو مليان له خلک خزي نه ور کوي کړه خلک سوي وای دا بسنګ کوي دا دې خو دا غریب دې سور سره نشته دا سیده کنه دا شاید ګل خالص مليان له خلک سره وای سبق خوري کاروبار نشته صحیح شو دا مليانو کورونه د سيزونو نه ډک خوراکونه خو پکې ډېر دي کړه قسم دې چې خوراکونه پکې ډېر دي الحمدلله تاسو به پوه شئ شاه منصور بابا جی رحمه الله به چې قران وای نو برکات به زمون کور کې وسم د کابل مڼې شتا دا به قسم دې چې د کابل او د لری لری زینې سيزونه یو سم په زمون په کور کې پراته الحمدلله خلک راوړي کړه د مولانو سره چې څومره پیسې هغه په څه کم ځای لګای په خوراک کې لګای چې څه پیدا شي په خوراک ساتي خو نه خزه ته سو غاړي او پیسې ور سره نو ممانعت کوي او مخندران سره خې پیسې او خزه ته سيزونه غاړي نه ورته وروړي صحیح شو نو عاشروهن بالمعروف اجمال پر قول ورته کوا نفقه کې ورته کوا مبيت شپې تیرې دلو کې او فاین تریختموهن او د مليانو خاصه او د طالبانو او پر دو جمال دي خود مبيت نه غیر نور کار اسیم نه ما 98 کې وعده کړې 1998 کې اشفق بچی می دي الحمدلله ابل بن عاصم صاحب نه تاسو کاغه 2008 کې وعده کړې دي اشفق بچی الحمدلله تاسو په پیسې چې ګل خارج تا کله وعده کړو تو بچی دي اوس وای کنه پاین کریتموهن کچری تاسو بد غنۍ د دې خزنه یو شی نو پس بیرو صبر وکئ پاسا قریب دا انتکرو شیا چې تاسو بد غنۍ یو شی او اجر الله لو او الله ګرځي تاسو ته بي پای کې خیرن کثیره ډیر خیر یو سبب بد غنۍ خدای په کې یو خزینه به یو کار بدی شي خو هغه کې برته الله ډیر خیره چولې ولا له یجلو شاید چې دا الله وا چې تاسو په دې کې ذالک دا خیری کثیر به يرزقکم منن چې در کې تاسو ته د دینه ولدن صالحا نیک بچي ته وینارتم کتاسی اراده لري استبدال زوجین د بدلولو د یوی بیبي مکان زوجین د بلی بیبي پځه بدلول دا معنا نه چې یو ته ورکو دا سره خزه بدله کی دا مطلب نه د استبدال دا معنا خزه خپل له طلاق ورکول ضروري غواړي چې بل نوې کم خیر دې کولې ای اخذها چې وای خري بدله په بدل د دې خزه کې بیان طلقتموها چې غړي له طلاق ورکی وقد تم تا چې ورکړي دا هن یو د دې تقینتا زوجات تقینتارن مالن کثیر ولو خزانه مال صداقه په مہر سره فلا تاخذو منه شيء چې ماخلا هغه ځړې له مہر ورکړي چې وای چې دا تی واخل مودي ته طلاق ورکم ته شولې ګو په دې مہر به زبل خزا وکم نه دا چې مکوي
اتا خذونه آیا تاسو اخلی د دینا دا مہر بهتانن په بهتان باندې ظلم په ظلم باندې و اسم مبینا په اسم مبینا بینا ښکار سره ونسبهما نسب د بهتان او د اسم چې کوم دی علی الحال په حال باندې دی اتا خذونه ظالمینا و آسمینا آیا تاسو اخلی د دینه د مال په داسې حال کې چې تاسو ظلم کوونکی او آسمینا گناه کوونکی او استفهام د توبیخ د پاره دی زورن د پاره یا د انکار د پاره او ولیل انکار پی و کیف کیف کې خو انکار دی استفهام دی خدای استفهام په کیف کې د انکار د پاره دی ها یعنی د څه مکه وای پوښي بده دی و کیف تاخذون او څنګه اخلي د دین مال ای بی ای وجن په کومه واجبان دی وقت ابزا وصل بعضکم رسیدری بعض استاسی بعض نور ته بل جماع په جما سره المقرر چې ثابتون کې د مہر جما دی ور سره کړی دا مہر دی په ثابت چې اوس ورته اوس سترګې نیولې چې مہر راکاو د تزوز په بل واده کوم ځان لا به خواندا داسې څوک کوي واخذنا منکم او دی خذ خاخیستی تاسینا میثاقا عهدا وعده غلیظا شدیدا وهو غدار ما مر الله چې الله مر کړی بي باغی سره مساکین نا چې ساتي و په مارو په تسبیح نه پرې دی وی احسان پنه کوي سره تاجه چې نکاح کې نه دا وای دا خذ در کوم بیا عهد الله و بیا امانت الله چې الله ستا په ذمہ کم آداب او کم شرایط د دې خزي خېدي او کمی ذمہواریان هغه به صحیح پوره کوي او زه به صحیح پوره کوم نو یو پکې دام د چې طلاق ورکې مہر به تناري عهد شدید ته نه پنیکا کې اخی ته د عهد شدید نو وسرسته کې وتیات کې وای د مشرانو به ادبی باندې کې پلار دې رقم خزي سره نکاح وکړه میری سره به نکاح نه کې د میری سره جاهلیت کې بيدا به ادبی کول ولا تنکیو نکاح مکوي ما دا خو سره ما په معنا د من سره دی ما ورته ځکه استعمال کړل کنه چې عقل پکې کم دی لکه د خو کده تارو کده واګه تاسو په پوښتنه کې نشته ما خو د غوا د فار استعمالي کې خو خزم کمزوري عقل کې کنه دا اکثر اغلبي داسې خو خيار خزي پکې چې سړی حیران شي او د بعضې سړو عقل ته سړی وګوري وایي بچې خدای د دې نه خو په عقل کې ښځه دا سیده که نه د سردار صاحب بعضې ښځو ته ډېر الله تعالی عقل ورکړی ولا تنکحو نکاح مک په نکاح کوئ ما هغه ښځې نکاحباکم چې ستاسو پلارانو په نکاح کړي من النساء د ښځو نه الا لکن ما قد سلف هغه چې وړاندې تېرې شوي من پہلے کم ستاسو د دې کار نه پینو ماپونن هدا عفو د ستاسو د پاره وړاندې چې څه شوي دي هغه درته چې کم دی دغه دی جایز ده انه نکاح هن نکاح د دې کان پاحشا قبیح بد کار دی او مقطع سبب دی للمقت د غصې من الله او شد بغض سخت بغض توي وسع سبیلا بیس سبیلا طریقه ذالک ډیره بدل ده بس درود شریف وای اللهم صل علی محمد